خلق واغه خلق دی من بڅو کو تاسو بڅو من کدي خپل گریوان سر درنه کو من قضاوت کو چې موږ د دین د پاره څه کړی دی اول ما څه او بیا تاسو نه بیا بل څه نه دی کړی لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله او چا مالیاری چې د حضرت د ګلستان کوله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلق تدا ثابتای چې زه د مسلمانانو خلیفہ یم نه ځان پسې توره ګرځوم نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم هیڅوک ځان پسې نه ګرځوم او خلق په دین باندې عمل کوي ځکه چې اسلام خو امن دی سرو سپین په لاره خطا که څوک غلا نه کوي سهار جمع ته راغی د شپې نه ظالم راغلی په محراب کې ناست توره په لاس څلوېښت صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی د سهار جمع ورکوي د خلیفہ بادشاہ دا به جمع ورکوي نن بادشاهان په مونږ نه پوهېږي نن چې څونه اسلامي بادشاهان په اسلامي ملکونو کې په مونږ نه پوهېږي په کلمه نه پوهېږي په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږي بسم الله الرحمن الرحیم دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راغونډ عمر فاروق رضی الله عنه پسې څلوېښت صفه مسلمانان ولاړ دی چې کله په اول رکعت ودرېد الحمد اخلاص کړه سورت فاتحه تیاره وه په جومات کې چې څنګه یې سورت شروع کړ دا ظالم را پاڅېده او په عمر فاروق رضی الله عنه د تورې ګزار فورا دی چې په ځان پوه شو چې ولوېد عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولاړ دي فورا یو صحابي دغه په ځای منځ ته وړاندې کېږي او نور صحابه دی په شا کوي راځه خبرې د هغه چا ته وه چې چا ووهه دی څه شو هغه څلوېښت مسلمانان نور په توره وواله او ځان ته یې د صفونو کې لاره وکړه او کله چې د جومات اخري سر ته راورسېد ځان ته یې توره کېښوده او د پاسه پېڅنډه خپل ظالم فیصله عمر فاروق رضی الله عنه یې کور ته راوړه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودې راخلي د ده زوی دی او دی ورته شودې راخلي کله چې ورته شودې ورکړې هغه شودې د ده په زخمونو راووتې د سینې په زخم یې راووتې نو زوی ته یې مخ ته وکړه چې بچیه مسلمانان راغونډ که زه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځای باندې خلیفه وټاکله او ورته وایي پلاره ولې وای ما ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې عمر فاروق ته مرې نو زخمونو نه به دې شودې راوځي زما د زخم نه شودې ووتې زه نور پاتې کېږم نه یو صحابي دی دی په اس باندې سپور دی تللی دی حکیم راولي چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې هغه راشي تر څو پورې د ده علاج وکړي کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړی په لاره کې را روان ګوري چې یوه وزه ده او هغه وزه یو پاڼه یې وخوړه پاڼې ته خوله واچوله پردی پاڼې یې وخوړې پردی واښه یې وخوړل صحابي د حکیم ته وایي چې حکیم صاحب بېرته تاو شه عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او ورته وایي ته څه پوه شوې وایي زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میږې به پردی پاڼې نه خوړلې دغې وزې پاڼه وخوړه معلومېږي ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسېدلی ای ورونو دا خو ولاکه داسې کمزوری دین یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ورپورې خندا جوړه کړې پیغمبر علیه السلام وایي زما نه بعد به مې د امت سال وي نن کلټر امتي راوله په شواروز کې تا څو پیرې په پیغمبر علیه السلام درود ویله تو خدای تو رسول دی تو دین دی تو وجدان دی تا څو پیرې درود پې ویلې ورشئ قرآن کریم وګورئ هره تحول دې زما جومات کې راواخلې څونه دوړې به پې پرتې هر کور کې هره تاقچه کې راواخله دوړې به پې د پاسه پرتې وي نه ته تلاوت کوي نه دې زوی تلاوت کوي نه دې ښځه تلاوت کوي نه دې لور تلاوت کوي نه دې ګور تلاوت کوي نه دې زوم تلاوت کوي په کور کې دې ښه چې په کور کې مې پیرانه نشي یعنې ورونو چې موږ دشتو ته وځو سار پسې د خدای ته کېږدو او وجاړو چغې وکولي وهو که خدای زموږ توبه قبوله کړي دا څه چې موږ سره کېږي دا زموږ د اعمالو
دا خو ولا کدي کمزورې دي نه او دا نه په ټوکو باندې راغله چې خلک برا پاسې کې دین پورې مسخري وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې یو صحابي دی خلکو به کرکه کوله غټ غټ دانې وي په مخ باندې تورې شونډې وي. اسلام وایي چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم چا کې چې تقوا موجوده خدای ته هغه کار. احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وايي ما ته تقوا معتبر ده چې تا کې تقوا موجوده وي. زمونږ ځینې خلک هغه همدردي نه لري هغه کې همدردي موجوده نه